حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمایلی دی ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم. د غټ اختر په اولنې ورځ باندې الله رب العزت ته د ټولو نه زیات محبوب ترین عمل وینه تویول دی، قربانی کول دی. دا خو دنیاوی دی چې الله ته دا عمل ډیر زیات خوښ دی. د دې اخروی فایده سره چې مونږ قربانی کوو مونږ ته په ملاویږي څه. نبی علیہ السلام فرمایل وانه لیاتی یوم القیامه بقرونها واشعارها واظلافها. اومدک حیوان به د قیامت په ورځ باندې سره د خپل خکرو، سره د خپل ویختو، سره د خپل نوکانو دا بټول روړل شي او دغه انسان د نیکو اعمالو په تله کې به واچول شي. د دې برکت سره به د نیکو اعمالو ترنه تله به درنه شي. اوس چې څومره ښه حیوان سړی واخلي قربانی کې د الله په نوم باندې څه ریاکاري پکې نه وي، نو هغه عمره د آخرت اعتبار سره فایده مند ده. بله فایده څه ده؟ وَإِنَّ الدَّمَ يَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقْعَ فِي الْأَرْضِ. یعنی د دې حیوان وینا د ځمکې د رسېدو له مخکې د دې قربانی الله رب العزت په خپل دربار کې قبول کړی وي. فطيبوا بها نفسا، اهم جمله دا ده. نو قربانی د زړه په خوشاله سره کوي، دا نه چې په ځان بوج غنئ. یاره دې ځل خو د 1 لک روپو څارویو په 15 لکه میلو شو، سخت تاوانی کو، خراب ترابی کو، ډېرې پیسې واغستې، دا بوج ګڼل دي. دا د الله په نوم باندې ته قربانۍ ته تیار نه وې خو مجبوره کړی دی ځان. فطيبوا بها نفسا، د زړه په خوشحالۍ باندې قرباني کوه.